بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. نن د ټولو نه مخکې مونږ تاسو ته مبارکباد وایو چې د موجوده حکومت ډیره غټه کامیابي ده چې داسې غټه سټه یې راوغورځوله کوم چې به نه حکومت منه او ځان ته به یې د سند یو ډیر غټ غونډه ویل. کتونکو الحمدلله نن آصف علي زرداري په جیل کې د هغه باره کې به مونږ تاسو ته نور هم معلومات درکوو، خو د هغې نه مخکې تاسو زمونږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبوئ چې زمونږ نورې داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو زرداري کوم چې د سیاست یو ډیر غټ نوم دی او د پاکستان پیپل پارټي مشر هم دی او د پاکستان صدر هم پاتې شوی دی، نن الحمدلله په جیل کې دی. کتونکو آصف علي زرداري د کرپشن، منی لانډرینګ او د جعلي اکاونټو په کیس کې نن نایب گرفتار کړی دی. کتونکو آصف علي زرداري ځان ډیر غټ حسابوي، خو الحمدلله دا موجوده حکومت ډیره غټه کامیابي ده چې هغه خط کړو کې بند کو او د جیل سلاحونو شاته یې کو. کتونکو آصف علي زرداري چې کومه پیسې بهر ملکونو ته لیږلي دي یا په جعلي اکاونټو کې اچولي دي هغه به هم واپس راوړي، خو نور هم داسې کیسونه د عزیز بلوچ او د را انور چې هغه به هم ماهي ته راځي او د ده ټول عمر به د جیل شاته تیریږي. کتونکو کله چې راو انور گیر شو نو هغه د آصف علي زرداري باره کې ټول ثبوتونه وړاندې کړل. انشاءالله دا حکومت په هغه ثبوتونه ماهي ته راوړي او د آصف علي زرداري شان غټ منګرمچ به اوس ټول عمر جیل کې تیروي. کتونکو آصف علي زرداري ګیرول ډیره ګرانه خبره وه، خو دا د موجوده حکومت ډیره غټه کامیابي ده چې اول یې د هغه خلاف ټول ثبوتونه راجمع کړه او اوس یې گیر کړ. اول جعلي اکاونټونو او کم منی لانډرینګ چې شوی دی خو به هغه راوړي، خو بیا به پې دا نور کیسونه هم روباسي. کتونکو زرداري او نواز شریف به خپل ټول عمر اوس جیل کې تیروي او داسې ټول هغه خلک هم چې پاکستان سره غداري کړې ده او پاکستان یې ډیر سختو حالاتو ته راوستلی، دا ټول به اوس خپل عمر جیل کې تیروي. موږ ته پکار دی چې په دې سخت وخت کې د موجوده حکومت سره ودرېږو. انشاءالله دا ټول غلي چې کوم دي دا به ټول ګیریږي او موږ به وخت تر وخته تاسو ته د دې باره کې معلومات هم درکوو. کتونکو د نورو داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبوئ چې زموږ نورې داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.